सूरत अनकबूत मक्की सूरत है। हिंद नबी इस्लाम د هجرت نه مخکې کومه زندګي ده دغه دوران کې نازل شوی دی. نزولن 15 دی 85 نمبر. فرض سورۃ روم نه نازل شوی دی. سورۃ روم دې پسې ده ها خدا ته نازل شوی مخکې ده هغه ته مخکې نازل شوی ده تر اوسه نازل شوی. نزولن 15 دی سورۃ روم پسې اور ترتیباً یو کم درشم دے سورت قصص پسے. ربط سورت یو دا چې مخکې صورت کې ابتلا د موسی علیہ السلام بیان شو د پار رفع درجات داغو دغه درجې پیچتول الله. دلته ابتلا وا تکالیف د عام مؤمنانو دیو جنور پسې راړه. مخکې صورت کې بیان د تکالیف د موسی علیہ السلام چې الله به تکالیف راوځي چې درجه ولوچتي کی. نو دې صورت کې د عام مؤمنانو د ابتلا بیان دی چې ابتلا تیر کی تکالیف تیر کې الله ول درجه اوچت کی. دیو جنور پسې راړه. دویمه وجه مخکې صورت کې تسلی و نبی اسلام له واقعات د موسی علیہ السلام سره. نو دې صورت کې تسلی و عام مؤمنانو ته دیو جنور پسې راوړه. درېمو جمع کی صورت کې نبی و شرک په دعا په اخر آیات کې. نو دې صورت کې ترغیب فی تبلیغ دا مسله خلق ته ورسوي چې خلق به پوښ چې لایق د بلنې درامات کول غیبانه صرف او صرف یو الله دی. دیو جنور فسیر اړه بل وجه مخکې صورت کې د فرعون د قارون تباہی بیان شوه اندل تا نور قومونو تباہی بیان کو دیو جنور پسی راوڑا. پینزا موجہ مخی صورت کے دا منکرون شبہات بیان شو اگا اعتراضونا دوی صورت کے تباہی دا منکرون بیانولا دیو جنور پسی راوڑا. بلا وجہ مخی صورت کے آیت نمبر 15 کے دا قبطی اگا عمل دا شیطان عمل ویلو. نو دې صورت کې آیت نمبر 38 کې وایي چې منکرین ټول اعمال د شیطانی اعمال دي. دیو جنور پسې راوړو. وم ربط مخکې صورت کې اول کې د مستضعفینو کم حالو بیانې ده د فرعون په واقعه کې. نو دلته ابتلا د پاره چتولو یعنی سبب بیان دیو جنور پسې راوړو. امتیازات صورت ممتاز ہے پا بیان د ابتلا د مومنانو اداغی منازل او مراتب بیانی. منازل چه چانا برازی مراتب چه سمرا بی اسنگ بی. صورت ممتاز ہے پا بیان د ابتلا د مومنانو داغی د منازل و داغی د مراتب پا بیان بانی. منازل چې دا ابتدا به چا ناراضي پتا تکالیف به کم خوان راضي او دا به سوره مودوي او دا به څنګه بل صورت کې دا شان نشته. دویم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 14 باندې چې نوح علیہ السلام د ابتلا زمانه ذکر کړه 950 سال. قرآن کې بل دا شان نشته کنه. دریم امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 41 یو سالویر چې د مشرک د شرک مثال پیش کړی د جولاګي د کور سره. دا شر مثال ودا نشته. بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 45 باندې چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. بل دا شر نشته. بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 48 باندې چې وما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخط بیمینک. بل دا شان نشته. بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر
49 باندې چې بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون. بل دا شان نشتا. بل امتیاز صورت ممتاز په بیان ده هغه نه وسوسه شیطانی باندې په اخره کې چې مبلغ ته شیطان اچي چې راکه داس وکړه به ته جوړ شي مکو دا بل دا شان نشتا. مقصد او دعوت صورت الابتلاء علی المؤمنین په مؤمنانو باندې چې کړه د قرآن تکینی قرآن دقی یا قرآن بیانی پر دو تکالیف راځي. مختصر خلاصہ صورت کې د ابتلاء منازل بیان کینا چې دا به چا نوی د ابتلاء مراتب بیانې د ابتلاء منازل چا نه یو دا بد نفس نوی آیت نمبر 6 کې نفس وای نه پری قرآن لا مړه کې نه سړس دبه کې او څه کې دا ضروري خو نه چې کتاب تک مل تورشه بل موږ استاد څنګه نه دا کو کنه او دا یو درس کو کنه دویم لسله دو نو شیطان به نه پری دی دا شیطان به بیانول ته پریځان لاته کار ګوره مړه بس ټیک د زدادي کا عقیده سم شو اور خو نفس باندې کوي د ذکر نه او بیا به د نفس ته بیانول د باندې کوي عمل کول نه نو ته به نفس سره مقابله کې د دیو جن یو دعا را دي نبی اسلام موږ ته دعا خیر چې اللهم قنی من شر نفسي ومن شر الشیطان. الله ما د شر د نفس نه ساتي چې هغه اندرون دشمن دی دنه دشمن دی کنه ومن شر الشیطان او د شر د شیطان چې بیرون دشمن دی. لومبنه ابتلاء د نفس نه دویم ابتلاء برازي د مور افلار نه مور افلار پر قرآن ته نه پردي مړه ټیوشنو کا ادا د امتحانونو ورځي کړه ته درسونه لږه زکول ته نه پردي نو کز ددی ک نو بیا بیانو ته بریمت ته مولا خو نه د مولیانو کار دی دا لکار ته ګوري بس کول وایا ټیوشن کا او انګریزي زده کا او مخکې افسر به جوړ شي. نو د مور پلار مقابله به کې پدې کې 8 نمبر اتم کې د مور پلار ابتلا دا ګران ابتلا ده. ادریم ابتلا 8 نمبر 12 او 13 کې 12 دیارسم کې د ناکار مولا طرف ابتلا کله چې د مور پلار دروانه کمزوري شو مده نکړی شي نو مولا ته توبه وایي چردا شاګرد پوهه کړ کتاب مولا ته تر قاعده ویلی یا به سفاره ویلی نادره به وترلی نو استاد یې خود راځي نو مور پلار به چردا لک پویږي نه ما ډیر بل کې خدای زیو دا درس کوي تلک پویا کا نو مولا ول راشي هغه باندې منی کوي خدای خبر باندې باندې تفصیل وکاو ان شاء الله بار ته راکې. بیا د ابتلا مراتب بیانې چې دا به سور زمانوي او دا به څنګه وي کیفیت به سي نو سور زمانوي فرات نمبر 14 کې او 15 کې واقع نوح علیہ السلام راوړل چې نوح علیہ السلام 950 سال ابتلا تیر کړو. نو مطلب دا دی که ستا عمر د نوح علیہ السلام ورئی 950 کال عمر دی ته ابتلا ته دا د ورځې د دوو د میاشتې د کال نه ده ټول عمر به ابتلا تیرې که عمر د 100 کالې که 1000 کالې نو کیفیت به څنګه وي نو هغه نمبر 16 کې ذکر کوي 16 17 کې د ابراهیم علیه السلام چې وګوره اورته غردول شو اپرادونو غردول خپل پلار خپل تربورانو بادشاہ غردولو لیکن تاب الله بچ کړي. کله چې دا ذکر کی بیا د نورو قومونو بیانونه شروع کی د لوط علیہ السلام آیت نمبر 28 نه د شعیب علیہ السلام دا آیت نمبر 36 37 کې عادیان ثمودیان آیت نمبر 38 کې قارون و فرعون آیت نمبر 39 کې موسی علیہ السلام چې دا ذکر کی بیا مثال پیش کړي شرک ځکه مشرکان سور چې تباشي دي
دوی ته پیغمبران راغلي د الله کتاب بیان کړو وته لیکن هغه نه منل هغه اولیاء نیولو د الله نه بغیر د هغې بیان د آیات نمبر 41 چې څوک د الله صفات بل چالوی دا داسې دی لکه جولاګي د کور څنګه چې جولاګي ځان له کور جوړ کړي نو دا کرنګ دیم ځان له کور جوړ کړي څنګه چې جولاګي کور جولاګي کې دا چتون کې دا هغه دا جالي چچي چې د اس د خیر ني دا کرنګ د چې دا کوم نور کور نیولې ځان له بچاو د بابا لمن نشي بچ کوله چې دا ذکر کې نو بیا د آیت نمبر 57 رستو تر اخره پورې نه وسوسه شیطانی بیانې یو وسوسه چې د کل نه بدو شړی نو جواب ان ارضی واسعه آیت نمبر 56 کې زما کاوه په خور نه شړ نو خار تور شه لاور تور شه کراچي تور شه دویم وسوسه یره څوک به مړ کینو ناغات نمبر 57 کې کل نفس ذائقه الموت ارثړې ممري نو کته مړ شو د الله په کتاب دا خو ستاره پر اعزاز دی دا ستاره پر ډیر لوی دغه فضیلت دی نو درې مو ستا به ته وایي چې دلته د کور دی دا به نفاذ شي نو آیت نمبر 58 کې جنت بل درکوه لنبوئنهم من الجنة غرفا نو بیا شیطان وایي یاره دلته کې دکان دی او کاروبار دی او خامخا ته باغ باړی دي آمدن راځي نو بیا به څه کې نو آیت نمبر 58 کې د هغې جواب کوي وکای من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم مارغان الله رزق نه ورکوي طالب هم الله درکوي مهرېږه بیا بله وسوسه چېره دلته خو ډېر خلک تابعدار کړي دي امامتي ده بلا خلک تابعدار خیر خیرات ټول تال درکوي کپړې تال درکوي زکات تال درکوي ډوډۍ موډۍ هم در راړي نو بیا به څه کې نو آیت نمبر 61 کې ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر نور سپوږمۍ تال تابع کړي الله وتا لولي خلق تابع کی زور شه هجرت وکړه زدي ځان چې ندي ترې قرآن ته هجرت وکړه بیا بل وسوسه یره پټې د میاګانو د مولیانو د پټي نه لاندې دی او بابا ته باندې کینو که مسله کې په ضد براشین د هغې جواب 63 کې ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا بالأرض من بعد موتها باران به الله وکړي بله وسوسه یاره دلته کې د ژوند ډېر زیات ښکلی دی د هغې جواب 64 چې وما هذه الحیات الدنیا الا الله ولعب د دنیا بس ژوند دی وإن الدار الآخرة لهي الحيوان اصل ژوند خو آخرت دی د دنیا بس ژوند دی بله وسوسه یاره زم به څه کینو که هجرت باندې مجبور شم نو جواب فایده رکیو فلکل الله کشته تابع کړي الله به تعالی سره هم درکړي نو نه هم وسوسه بیا چېرې دلته امن دی هلته پته نه لګي چې څه وایي څوک به دې مړ کړي بچي ولا مړ کړي نو د هغې جواب آیت نمبر 67 کې اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وګوره الله امن نه ورکوي مکې له چار چاپیره سوره ظلمونه دي سوره شر فساد دی مکه قیامت دی الله تعالی من درکوي پوه شئ دا نه وسوسې بیان کړي دا سورت خلاصه سورت خلاصه څه بیان د ابتلاء علی المؤمنین د ابتلاء منازل بیانې چې دا به چا نه وي او د دې مراتب چې دا به د سوره زمانه وي او څنګه وي نو د چا نه وي د نفس نه یو دویم د مور پلار نه دریم ناکاره مولانا سوره زمانه وي ټول عمر کم کیفیت وي اورته به غوړوي بیا هغه نه وسوسې اخره کې شیطانی دا بیان ده دا صورت مقصد صورت تاسو زده کړه چا ته زده شه لفظي ترجمه پات شو بس ان شاء الله سره ګورئ الف لام میم الله په معنا د حروف خپل باندې د ته حروف مقطعات په دې تفصیل ډیر کړي مخکې الله په دې معنا پویږي موږ ته پته نشته الله دې څه وضاحت نه کړی نبی اسلام کړي او دې کې یو علم د دوی
چې انسان سره هغه علم دی چې سوره الله ورکړي چې الله ولا کم نی ورکړي نو انسان که ارسل لوی سړی که پیغمبر هم نشي پوهېدی پوه شو دې کې د الله لویوالی او د مخلوق عاجزۍ ته اشاره چې کامل علم صرف د چا دی د الله دی انسان سره که علم که پیغمبر سره دی یا ولی سره دی یا یو عالم سره دک الله ورکړي چې الله کوم نی ورکړي نو هغه نشي حاصلولی لکه د الف لام میم په معنا موږ نه پوهېږو څوک پوه نه پوهېږو باقي که چاته دا ویلي چې الف نه مراد الله دی لام نه مراد جبریل امین دی میم نه مراد محمد اسلام دی نو دا دې ته تفنن وایي دا معنا نه ده ګورې دا نه نبی علیہ السلام نه نقل ده نه دی او صحابي نه نقل ده دا هسې علماو بیا تفنن کړی دی او خوبصورتي غوندې پیدا کړی چې الله را لېږلی د جبریل علیہ السلام په ذریعه باندې محمد اسلام ته یو یعنې سند ته اشاره کوي دا معنا نه ده ګورې ښه قرآن کې دا الفاظ ډېر الف لام میم الف لام را الف لام میم صاد وشه کاف ها یا عین صاد حام میم وغیرہ دا ډېر دی طا سین میم دا ډېر دی دې په معنا باندې الله پوهېږي موږ پرې نه پوهېږو دې کې حکمت دا دی چې موږ دا ثابتوي چې الله کوم علم ورکوي نو اکه به وي چې الله نه درکوي ته پرې نشي پوهېدی او دا واړه درې حرفه دي الف لام میم موږ پرې نه پوهېږو څه لویه جمله ده نه څه لوی کتاب دی خو چې خدای نه دی ویلي نو موږ پرې نه پوهېږو بس انسان عاجز دی په هر څه کې الله ته محتاج دی او دعوت د صورت اول کې احسب الناس آیا ګمان کوي خلق ان یترکو چې پرې وښودی شي بلا امتحان استفهام د انکار دی یعنې خامخا به امتحان راځي ان یقولو چې وایي دی آمنا موږ ایمان راوړی چې ایمان دې راوړه تکلیف به راځي صحیح ایمان یو خو هسې د خولي ایمان دی صحیح ایمان چې دی دا وپېژنه چې یو الله کارساز مشکل الفشار دی داتا دی نو تکلیف و راضی کنه وهم لا یفتنون اپدای به امتحان نشي کېده ولقد فتنا الذي من قبلهم فتاکتر امتحان کړو موږ په کسان چې مکه دی نو مؤمنان فلعلمن الله الذين صدقوا نو خامخا ښکاره کوي الله کسان چې رښتیني دي چې فرشته لا اله الا الله ویلي نو الله ښکاره کوي چې امتحان پرې راولي نو کلک شي نو خلق وبېږي دا کلک دا نه چې الله وپېژني الله خو ته پېژندلی دي مونږ خو لا پیدا نو زموږ تقدیر لیک دی دنیا لا نو پیدا د هر چا تقدیر لیکل شوی دی بدا کوي دی بدا کوي د بدا انجامي د بدا انجامي بیا د مور په خېټه کې چې کله موږ د څلورو میاشتو شیو زه ته ټول پیغمبران نو بیا الله د هر یو سړي تقدیر لیکلی دی د عمر به څوری د رزق به څوری د عمل به څنګه او دی به جنت دا لیکلی شوی د مور په خېټه کې زما مستام د ابو جهل د ټول نو دا معنی نه ټیک کېږي چې فلعلمن خامخا پوه کوي ځان الله ته مخکې نه پته یا علم په معنی د اظهار دی نو خامخا ښکاره کوي الله کسان چې رښتیني دي چې فرشته دا کلمه لا اله الا الله ویلې ده چې په دې څوک کلکېږي او څوک رستو کېږي نو نور ته معلوم شي دا نر دی ادب البغیرته ولعلمن الكاذبین خامخا ښکاره کوي الله دروغجن چې په دروغ کلمه ویله دې دا کې یو شبهه هغه حدیث کې راځي اللهم اذا اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون خلق معنا کوي یا الله کله چې ته اراده کې په یو قوم باندې د فتنې د امتحان نو الله ما په داسې حال کې بوځي چې په ما امتحان نه راغلی دا نه ټیک کېږي دلته کې په تاکید سره لوی خامخا امتحان کوم او دا حدیث معنا شونو چې قرآن دی ویل په حدیث نشي پوهېدی ګورې اللهم اذا اردت بقوم فتنه فاقبضني الیک غیر مفتون خدای ما باندې امتحان مراولې دا معنا خو نه ټیک کېږي نبی اسلام به څنګه داسې وي دې معنا دا ده غیر مفتون چې زه په امتحان کې نیم کمزور شو الله یې مال طاقت راکړي که امتحان را باراولی الله مال طاقت راکړي دا معنا ده
اوس تخویف ورکړي چې امتحان نشي تیرولی. ام حسب الذین یعملون السیئات، ګمان کیا کسان چې عمل کوي بد، عمل کوي بد یعنی ابتلا نه تیری. مثلا د بیانوي تکلیف براته جوړ شي، شر براته پیدا شي، نو ام ګمان کوي د ان یسبقونا چې خلاص بشي زمونږ نو به تختی نشي تختی دی. اذا به راګورم سزا ورکوم را سا ما يحكمون، ډیر بد دی چې دوی فیصله کوي. من کان یرجو لقاء الله، آتو چې وی چې عقیده ساتي د ملاقات د الله، نو بیا دې ابتلا تیرږي. مسله بیان کی چې تکلیفونه فراشي، کستاو دا عقیده وی چې الله ته مخامخ کېږم، نو مسله بیان کوي، کله که مسله بیان کوي چې پلار مخالف شي، قوم مخالف شي، بادشاہ مخالف شي، نو چې الله ته مخامخ شي نو چې درجه بل درکېږي. من دې دا کې شرطیه ده، د من جواب محذوف ده. من کان یرجو لقاء الله، آتو چې وی چې عقیده ساتي د ملاقات د الله، نو ابتلا دې تیرږي. ولی فإن أجل الله لآت، فسقیرا نیټه د الله راتلونکي ده، الله به اجر درکړي. وهو السميع العليم، او دا الله اوریدونکی په ذات ته. ومن جاهد باندې ابتلا د نفس، ومن جاهد او چا چې جهاد وکړ نفس خپل سره، یقینا جهاد وکړ فرض خپل ځان. من جاهد نفسه بالصبر على طاعت الله، مدارک معنی کوي حدیث کې مرادی من جاهد نفسه بالصبر على طاعت الله، چا چې جهاد خپل نفس سره په کله کېدو باندې الله په دین باندې، د الله په دین تکلیف راشه او د نفس وته چې مکوا رښتو شه، لیکن د نفس سره جهاد وکړه، نو فانما یجاهد لنفسه، یقینا د جهاد وکړه فرض خپل ځان. لکه حدیث کې مرادی المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله، مجاهد هغه څوک دی اصلي مجاهد چې من جاهد نفسه فی طاعت الله، چې د خپل نفس سره جهاد وکړه د الله په دین کې. یو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایلو الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من تبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل، او كما قال عليه الصلاه والسلام الکیس اخيار سره هغه څوک دی چې من دان نفسه، هغه خپل نفس تابع کړ د قرآن او د سنت، وعمل لما بعد الموت، او عملو که اخره کله کله سره د قرآن سنت تابع شي، په عمل کوي دنیا له پیسې پی ګټي، په تقریر پیسې اخلي، په قرآن بیانول پیسې اخلي، هغه نه چې آخرت به عمل وکړو، نو دا خيار سره دی. ول عاجز هغه سره دی چې د خواهش تابع شو، د الله تابعداریونه کړ د قرآن سنت، یا تابعداریونه پیسې پیو ګټلې، بیا دی چې مال به الله اجر راکړي، دا ډېر بیوقوف انسان دی، بې عقل انسان دی. من جاهد، چا چې جهاد د خپل نفس سره د الله په دین کې، نفس نه پرې خود، نفس یې آرام او کسبه کې، یا خشپه دا په آرام په کمبل کې پرېږده، په بړستن کې دن نشه، خپ آرام وشه، د شپې بیا راپات تهجد ډېر ثواب د تهجد وکړي. نفس ډېر حرامي دی، نفس د شیطان نه زیات حرامي دی. ګورئ نو د نفس سره جهاد وکړه روان شه، یا د شپې د پاتې تهجد له نفس ته د شره سار موز به وکړې سکې، او د نفس سره جهاد وکړه، دا ډېر ګران کار دی. نو فإنما یجاهد لنفسه، نو یقینا د جهاد وکړه د پاره د فایدې ده. ان الله لغنی حمید عن العالمین، یقینا الله بے پروا د مخلوقات نه، کته عمل نه کې دا ټول دنیا د عمل نه کې، نو الله له فائدہ نقصان نشي ورکوله. حدیث کرا دی کہ ټول دنیا خلق دا کافران او مسلمانان ټول یو زړه د مؤمن شي، ټول موحدین مؤمنان شي، ټول دا الله په بادشاہي کې د وختوم رضایت نشي راتله. اگر دا ټول دنیا کافران شي، یو زړه د کافر شي، ټول ابو جهل شي، ټول دنیا دا الله بادشاہي کې د وختوم نقصان نشي راتله.
ځان لري فائدہ ده او ځان لري نقصان ده. الله دنیا پیدا کړې د فار امتحان چې څه کې ستا په عبادت الله ته فائدہ نه رسي، ستا په عبادت نه کول به الله ته نقصان رسي، ستا په ځان له فائدہ نقصان ده. اوس بشارت ورکړي هغه چاله چې د نفس په ابتلا کې کامیاب شو، نفس من نه کړی شو الله د کتاب نه. نو الله وی والذین آمنوا اقران چې ایمان آمنوا بالابتلاء، آمنو کفرو کې به اشاره کیږي د صورت مقصد ته. کله چې په دې فن ته د پوهې په قرآن به پوهېږي. آمن دا هغه کله چې ایمان راوړی، ایمان ټول بریلی وایي ما ایمان راوړی، شیعه وایي ما راوړی، دیوبندی وایي ما راوړی، هر سړی وایي ما ایمان راوړی. نه آمنو کې به د صورت مقصد ته اشاره چې کوي نو مضمون ورته اسانېږي. دا د شیخ القرآن رحمت الله علیه یو اجتهاد دی زبردست. والذین آمنوا آکسان چې ایمان راوړه په مقصد د صورت باندې چې ابتلا به تیرومه، قرآن به زده کوم او بل ته به یې ښیمه، پوه شوې، وعملوا الصالحات عمل وکړه نیک، بیا یې ابتلا تیره وکړه. یعنې که قرآن بیان کړ تکلیفونه پرې راغله د نفس نه د بل نه د بل نه د بل نه، الله وایي لنکفرن عنهم سیئاتهم، خامخا لرې به کړو دوی نه تکالیف دنیاوي د دوی. سیئات اطلاق اکثر کیږي په دنیاوي تکالیف، اطلاق به ګناهونه هم کیږي، خو اکثر په قرآن کریم کې د سیئات اطلاق کیږي په دنیاوي تکالیف. اره دنیاوي تکالیف باندې لرکم تکلیف به تیر کې بیا به الله بچ کوي، اول کې به تکلیفونه وي. ولنجزینهم او خامخا بدله به ورکړي ته ښایسته هغه چې دوی عمل کوي. لام د تاکید، نون تاکید ثقیلې ستا تسلی راوړی. لنکفرن دې کوم نون لام تاکیدي، ادا رستو دا رین رستو نون مشدد دا نون نو دا زیاد تاکید دی. نون لنکفرنهم خامخا لرکوم بدینا، ولنجزینهم دتم لام تاکید نون تاکید ثقیله خامخا بدله ورکوم دوی ته. اوس هغه دویمه ابتلا شروع کوي چې د مور پلار نه برادي نفس کې خو کامیاب شوی، اوس به د مور پلار زده کول ته هم نه پرېږدي. ګوره د امتحان راځي، د ام امتحان دی، د بي امتحان شروع کېږي، او ګوره بیا به ډاکټرۍ ته به ونه ځي، انجینیر ته به ونه ځي، ټیوشن وکړه او دا وکړه هغه وکړه، وایي درته که نه وایي که وایي که نه. نو مور پلار د قرآن مقابله کې چې مور پلار راشي د پیغمبر بیا د مور پلار نه مني، هر څه کې به یې مني. وصینا الانسان بوالده او کم کړه موږ انسان ته په بار د مور پلار د کې حسنا د نیکۍ چې دای تابعداري به کوي. ها وان جاهداک او که دای کوشش کو پتا باندې یو تشر کبي چې استدارو ګرځي د ماتره هغه څه چې نشته تعالی پیبان څه دلیل، فلا تطعهما نو ممنه دای دواړو بیا به نه مني. که د خدای د کتاب او د پیغمبر سنتو مقابله کرا ده، شرک ته مجبور کوي، بدعت ته مجبور کوي، د قرآن نه دی اړین، د سنتو نه دی اړین، نو فلا تطعهما دې کې بیا ګناه نشته. او ورپسې وروستو صورت کې راځي وصاحبهما او دای سره ملګرتیا کوه په امورو د دنیا کې، یې بیا خیر په امور دنیا کې وته وصاحبهم فی الدنیا معروفه. سورۃ لقمان آیت نمبر 15 کې وګورئ وین جاهدا قال ان تشرک بی او کچر کوشش کوي پتا باندې مور خپلار اعلان په دې باندې سزا ورګردو ما سره هغه څه چې نشته طالب من دلیل ولا تطعهما ممن د مور خپلار وصاحبهما فی الدنیا معروفه، امر ګرتیا کو د مور خپلار ته په امورو په کارونو دنیا کې په خې طریقه د دنیا په کار کې معنا چته وي انجینیرونو کو کوه کوئی چې ډاکټرونو کو کوه کستاړي کوي دا توي خدای د کوم واخه نه کوم د واخه اې کو تر باس مکو خو د دین په معاملو کې د مور خپل ونه مانی ښه. نو کده تا د قران نه منګه چې قران لا باندې دی وانه ورشه یا بابا ته سجده وکړه نه شرمه فلا تطعهما. دا امتحان د مور خپل سخت دی. الیا مرجوکم منگ تا پتیستا دن پو بکو تاسو پاچ وی تاسو کون کی اس بشارت گورا
د نفس ابتلا کې چې کامیاب شو بشرط ان ورثت کې بل شانوخه دې مور پلار په ابتلا کې چې کله مور پلار تکلیف راشي نو تا نه به مور پلار کټ شي خپلوار باندې کټ شي رونه خو نه باندې کټ شي تر وران باندې کټ شي دا خو نه اهل دی ادا خو د مور پلار بیا ادب دی نو الله دې بل خپل ملګر درکم والذین آمنوا اکرن چې من لما صلا مقصد د صورت ابتلا وتی روما عملو کنه یعنی ابتلا تیر کده پلار اد مور بایکاټ تو شروع ته کټ شو خپل ته کټ شو نو لندخلنهم فی صالحین خامخدن بکو دی په نیکانو کې الله بل پیغمبران ملګری کی الله بل فرښتې ملګری کی الله بده نیکان مؤمنان ملګری کی پروا نه کوي دا سی کتاب دی خام اوس زجر هغه چاله چې ابتلا کې ناکام شي یا د نفس په ابتلا کې یا د مور پلار په ابتلا کې نو منافق ته جوړ شي ومن الناس ذکر صورت مکی دلته منافقان نو خو صفات د منافقت په راضي بیا ومن الناس بعض خلقنا آتو دي چې وای آمنا بالله من ایمان راړ په الله باندې فائدہ اوذ فی الله فذكر شي تکلیف تورو تور شي فی الله فی دین د الله کې یا د مور او پلار سره مصیبت راشي یا د نفس نه یا د بل چا نه نو جعل فتنه الناس نو ګرځي دې تکلیف د خلکو غضب الله په شان د عذاب د الله لکه څنګه چې د عذاب د الله نه خلک توبه زما توبه یا الله ما ذکرنګ دې یا توبه ورنه وای نه بیا قرآن بیا بنظم منافقت پکې راشي ولن جاء نصر من ربك او کچراشی امداد ربستانا چرته ملګری خشو نو لا یقولون خامخوا انا كنا معكم بشک منګه تا موږ به درس نتلو اب تو درس به وزان درس کې بناس نو جواب اولئک الله بعالم ما فی صدور العالمین انا دی الله خپو پاغه باندې پسینو د مخلوقات کې دی بېمانه تا ابتلا نه تیرولا الله ته معلوم خانه ټیک ده ته قرآن راغله خو ابتلا د نه تیرو خصوص بېمانه وي الله ته معلوم ولعلمن الله الذين ودع علت د امتیاز د ابتلا د ابتلا الله ولې راولي دا تکالیف ولې راولي جواب ولعلمن الله الذين امنوا خامخ کارکه الله کدان چې وي من لما صلا دړنه خامخ کارکه الله منافقان چې دړنه نه منلي ابتلا فراولی تکلیف فراولی فتح لگی او درم ابتلا د مولا صاحبنا وقال الذين كفروا او یا کتان چې حق پټ کفر په لغوي معنا هغه حق چې پټ کړی دی ابتلا نه تر کړی مولا صاحب قران نه بیان کړی بلتا نو وای للذین آمنوا کتان ته چې وي من له مثلا د صورت ابتلا نو وای وته دغه حق پټون وتوي اتبعوا سبيلنا روان شي دن په طریقه باندې وګوره ما ته نه ګوري ټول خلکو په اتفاق دا اختلافي مسلې مچړه کنه ځان ته ولې مسلې جوړه قران سره بیان بل کتاب راواله چای کې اختلاف نه نو کته ته چې مولوی سے ګناګار بشم کنه نو وی ولنحمل خطاياكم خاب بار به ګستاد ګناونه وا قران کې ویل او کنه مونږ خو د کدو پانی نه دی ویلي کنه قران مونږ ویل ده کنه پاو کنه قران کې وایي چې کله ته قران بیانې عنکبوت مولوی سے براشي او تا ته وایي چې قران مو بیانو بل کتاب بیانو چې کې توڑ دی نو کته وتا چې ګناګار وای ازار ګنا په ما نو ته وای نه بیا قران وای چې وما هم بحامل من خطاهم ندی دا عنکبوت بولان بحاملنا پورته کون کی د ګناونو د دینه اشم انهم لکاذبون یقین دای درو قران وجدا ګلیان درو جن دي ته تا وای چې ازار ګنا په ما باندې مو بیانو قران دا درو جن دي ولا حمل الناس قال مخامخه بار بکی بوجون خپل د مولیان ابو جون دا
سره دا بوجونو داغه خپلو داغه چې څوک ګمراه کړي ډبل بوج ها ته خپل بوج جته د ګناونو او مولا باندې ډبل شي چې خپل بیان نه کوي ته بیان نه مني کوي د قران ولا يسالون يوم القيامه اخا تفوز وکول شي دینه پر د قیامت داغه چې دوی په دروغ جوړون کی د ابتلا منازل بیان شو سو کم ابتلا عن النفس ابتلا عن الآباء ابتلا عن المولا اوس د ابتلا مراتب بیانې چې دا به سور زمانه د نوح علیه السلام واقع راړه په دیر سپارو کې نوح علیه السلام واقع سره ته مدت نه ذکر شوی خو صورت چونکې د ابتلا ده ان وسره مدت بیان کړه داغه د ابتلا پیژنې کنه تکلیفونه ښه تاسو چې ابتلا څه ته ولقد ارسلنا نوح تکلیفونه په دین کې چې د دین په چې کوم راځي ته ابتلا وي ښه په پیغمبران باندې ډېر ابتلاګان راغلي ولقد ارسلنا نوح الى قومه فتكتر لګل موږ نوح اسلام قوم دته فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما ودرنګ تیر کفاغو کې زرکلنا مگر 50 کلنا 950 سال دا ولی مدت ذکر کا چې صورت د ابتلا ده نو ابتلا به ټول عمر کې 900 کال عمر دی ابتلا به تیرې فاخذهم الطوفان نون ولغید الطوفان الله په عذاب را ټول تباشو وهم ظالمون دیو ظالمان کینه فانجینا نو خلاص وکنو علیہ السلام او کشتای والا وجالنا اگر تو من دا واقعا یا کشته آیت للعالمین دلیل د پاره د مخلوقات چوغرا ابتلا یتیر نه نوح علیہ السلام قوم الله تبارک او ابتلا نوح علیہ السلام دغه ملګر تیر کړه ابد شو او د ابتلا دویم مرتبه ذکر کړي چې د دې کیفیت به نو واقع د ابراهیم اسلام راوړه په دې لک تفصیل ده چې اور ته به غردی خپل به غردی پلار به ولاړی رونه به ولاړی ترونه به ولاړی اور ته به غردی نو کدی ته ټینګې دی شي نو بیا راو د میدان ته اګه نشي ټینګې دی نو بیا په شاشه د وخت ځان مشرو دا مسله سست خلکو نه د بغیرت نه دا نرانو خلکو مسله چې په دې کې به ار صورت ابتلا ځان ټینګي و ابراهيم آیات کا ابراهيم تام کله چې وي قوم قلتا اعبد الله عبادت کوي د الله یعنی یره د خدای توب تم د خدای توب نه د خدای توب الله نه کوي واتقوا او یره د الله نه بیان کوي ذالکم دارنګ کې دلستاتو غوړی تاسو لکه چریتا سبویدون کې انما تعبدون من دون الله بشکا هغه تاسو عبادت کوي بيد الله نه اوسانن د درگاہونو اوسان جمع د وسن دی وسن هغه ځای ته وایي چې غذا کې د غیر الله عبادت کیږي غیر الله که پیغمبرو که ولیو که هغه اونوا که هغه بوتو که ګټه که دریابو که ارسو خو الله نه بغیر د هغه عبادت کیږي ته وایي وسن کله پیغمبر قبر و او دا معنی خپل نبی اسلام په خپل کړی دا وسن معنی نبی اسلام فرمایلو اللهم لا تجعلوا قبري وسنا یا الله د مار قبر نه بت م جوړوا يعبد چې خلق په عبادت کوي اشتد غضب الله على قوم دا الله سخت غصه په قوم باندې اتخذوا قبور انبیاء مساجد چې د پیغمبرانو د قبرونو نه جمعتون جوړ کړي سجدهګاه جوړ کړي يهود انصارا نو که نبی اسلام قبر ته سجدي شروع شو هغه وسند کوي پوښښ نبی اسلام د امانه خپل کوي نو کفیر بابا ته سجده کوي نو دا قبر د وسن په حکم کړي که شیخ عبدالقادر جیلانی ته ما لیدلی دي د پیر بابا ته ما لیدلی یو ځل تللی ما سجدو ته باقاعده کېږي او شیخ عبدالقادر جیلانی قبر هم تل هغه هم سجدې کېږي الله اور والته نیم تللی سید علی حجوری الله هغه ته وایي سجدې باقاعده کېږي نو دا د وسن حکم کړي ښه وسن تجبوت نه دی بوت ته سجدې کېږي که ژوندي پیر ته سجده کوي هغه هم وسن دی انما تعبدون من دون الله اوثانا
بشک تاسو عبادت کوي یره خدای توب تم خدای توب من خدای توب بيد الله نه او سانند درگاہونو وتخلقون افکن ا جوړی تاسو درو جوړی دا تا گنج بخش دا غسل زم دے را ټک پټک دے او د الله سپلات دا دستگیر دے دروغ ہے ا دې بچی ورکه دې بیمارای لرکه او دې مال ورکه او دې بچ دروغ ہے د منجورانو غ دروغ دي منجورانو دروغ کیسې جوړ کړي یو کا سراو ته پکټ راوستو او بدل چې بابا نه چاپیره و چکر ورک په خپل باندې روان چې ټیک ټاک دا دروغ کیسې وکړي او تخلقون افکن او جوړوي تاسو خلق په معنا دی کې د جوړولو او جوړوي تاسو دروغ ان الذين تعبدون من دون الله بشکا کدان تاسو عبادت کوي بيد الله نه لا يملكون لكم رزقا واقدار نه تعالی د رزق در کولو نه د باران ورول شي نه لاندې زرغونی کول شي باباګان فقط عند الله رزقا ولټوي الله څخه رزق مور الله وګڼي وعبدوه ادي الله عبادت کوي واشکروا له دا ستاسو زموږ د نیکه تقریر دی زموږ د پښتنو او د عربو د نیکه د ابراهیم اسلام تقریر دی 4,000 کاله مخکې تقریر کړی تاسو نن د خپل بابا تقریر واورئ هلکه مولوي پلان کې مولوي څه بس تقریر راځه د خپل بابا تقریر دی واوره او بادشاہ مخالف دی پلار مخالف پلار لوی پیر دی ترونه مخالف ټول دنیا مخالف ده یو ورو تر ملګری دی لوط علیہ السلام یو خدای ملګری ده ټول دنیا کړه ملګری نشته ای تقریر ته وګورئ انما تعبدون من دون الله بشکتا ته بات کوئی بيد الله نه اوسانند د درگاہونو وتخلقون ابکن اجوړی تا دروغ دا دروغ ہے چې مشکل فشار دا تا دا غوست دروغ ہے ان الذين تعبدون من دون الله بشکا کدان تاسو بات کوئی بيد الله نه لا يملكون لكم رزقا واقدار نه تعالی د رزق در کول نه باران ورول شي نظم کې نظر بونه کول شي فابتو عند الله رزقا ولټوي الله څخه رزق مور الله وګڼي وعبدوه عبادت کوي د الله واشکروا الله اشکر ادا کوي د الله الیه ترجعون دی الله ته واپس کړئ شي حسابت راکړي او داسو آیاتونه دي 1 2 3 4 5 6 دا شپږ آیاتونه دا ادخال الهی د ادخال الهی په اصول کې موږ بیانو ادخال الهی یو واقع شوري په منځ کې آیات یا 2 3 یا 4 آیاتونه داسې راشي چې د هغې عقیدې سره ربط نه جوړېږي نو سړی مشوش شي چې دې څه مطلب دی دا وی ادخال الهی د پاره تسلی چې وګوره نوح ابراهیم علیه السلام له تکلیفونه ورکړو که نه غړنې تنګ کړی نو که ستاسو تکذیب کوي که نه د پیغمبر اسلام یا زما یا ستا دې زمانې تاسو مه خفه کېږئ د نوح زموږ د ابراهیم بابا یې کړی نو ستا دې کوي به نو وان تکذبوا او که تاسو تکذیب کوئ د الله د کتاب د نبی علیه السلام فقد کذب امم من قبلک یقینا تکذیب کړو د پیغمبرانو امتونو مخکې ستاسو نه د نوح علیه السلام یې کړو د هود السلام د ابراهیم السلام یې کړو وما علی الرسول الا البلاغ المبین انشته په پیغمبر اسلام باندې مگر رسول د الله د کتاب ښکاره دا کاردار دی زمونږ هم دغه ډیوټي قرآن ته بیان که باقي ستاسو کار دی که منع که نه او دلیل عقلي په توحید باندې نه ګوري دا منکرین څرنګه پیدا کړی د الله مخلوقات بیا به دوباري پیدا کړي د قیامت کې یقینا دا کار په الله باندې آسان دی وای وګورئ په دنیا کې نو ګورئ څرنګه پیدا کړی د الله مخلوقات بیا وګورئ الله پورته به کی پیدا کول بل بیا به پیدا کی ژوندې به کی یقینا الله پرځ من قدرت والا ہے صدا ور کوي چاله چې خوښ صدا ارحم کوي چا باندې چې خوښ شي رحم چاله صدا ور کوي د قران نه لري کی د خپل عمل د وجه چا باندې رحم کی قران ته کې نه کې دې ټیک شي ولې تقلبون ادي الله ته واپس کړی شي
انه تاسو کمزور کوم کی الله له په دنیا کې چې ځان به اخلاص کوي او نه په اسمان کې حکم نشي چې خلاص هم کیتنه او ما لكم من دون الله نشه طلب د الله نه من ولی سوک مددگار انا سوک دوست چې خلاص کی الله نه والذین کفروا آکدان چې انکار کړ پاتون د الله باندې اپ ملاقات د الله باندې دا کدان یسو می رحمتي دا خلق نه امید شي زما د مهربانتیا نه او دا کدان د عذاب درناک ادخال الهی ختم شو هغه واقع د ابراهیم اسلام چې کوم د آیت نمبر 17 رستو په 17 د دل هغه بیا شروع شو هغه ته چې تاسو دروغ جوړوي د رزق مورم الله دی نو د دې مشکل کشا داتا الله دی د قوم جواب وګوره فما کان جواب قوم په شی په صورت په معنی یا منس کې ادخال فرض صلی مالا تعالی نبی اسلام صحابه التسلیو او دا واقع بیا شروع شو فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام مگر دا چې وجنه دلرا او خرقوه یا ورکو سوځي دلا نو خلاص کدل الله د سوزول د ور من النار من حراق النار خلق وی د ابراهیم اسلام اصل کې بوتان د مات کړي تفصیل مخکې تیر شوی دی صفات کې روح روان دي تفصیل براشي تفصیل ورپسې صورتونو کې بوتان مات کړي سپه سورته انبیاء کې بیان شوی دی نو په دې باندې شورا شو کې نه چاوي سرته وي چاوي ځوانډي کوي او چاوي په دغه کې اوسو په کړای کې اوسو چاسوي نو په دې اتفاق راځي او به سودو نو شپږ میاشتې بادشاہو کوم کو نمرود چې مال څوک راوړي ډالر راوړي نو مال لرګي راوړي خشاک نو شپږ میاشتې خشاک را چلیدل د ټول دنیا بادشاہ او نمرود نو غرور جوړ شو د لرګو نو شپږ میاشتې دا ابراهیم اسلام ته دا مینتون چې خیر ورستو شاه توبه واسه ابراهیم اسلام کلمه اخر کار ورته وګوردو پلار وګوردو ترونو وګوردو تر د بادشاہ فان جاء الله من النار نو بچ کا الله تعالی د سودیدو د ورنا دا نه چې بچ کدل الله د ورنا خو نه بچ ورته وګوردول شوی دی نو من النار یعنی من احراق النار د اور د غردیدو نه خو نه بچ پوه شوی د سودیدو الله بچ کوم اور ته الله وی وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ولسما سپاره کې شو ته انبیاء کې وې موږ ورته اور شیخ او برابر په ابراهیم نه ډیر یخ چې یخ نه مړنه کې او نه ډیر ګرم برابر وسلام علی ابراهیم نو ان فی ذلک لآیات یقینا په دې بیان کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت چې الله بچ کول کوي خو قوم لا چې ایمان راوړي د الله په کتاب باندې ابراهیم اسلام د اور نه بچ شو وکاله بیا کار کړي په غزا کې خو نمرود کوم کو چې دغه کوي خو مسله ممانه وکاله مسله وکړه چې امنه نه بس ته نزي د هجرت لپاره اسباب دي د هجرت اسباب داري چې مسلې بیانول ته نه فریدي نو بیا بځه که مسلې بیانول لدی فریدي نو بیا باندې هغه ملک بلګیای وشه یا ټول خلق مؤمنان شي موحدین شي نو بیا تل شي دا غدانه نه چې کور دی روانه ته امریکای ته روانه په خپل په قران نه پیږي بچی نه پیږي او کله امریکای ته کله انګلند ته ظالمه نو بچی دې تباہ کړو ځان دې تباہ کړو وشه وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا او دغه تبلیغ نشته وګوره د فتح مکه نه بعد دغه تبلیغ نشته چې کافر ته به تبلیغ کوي کافر ته تبلیغ jihad ته دغه تبلیغ تر مسلمانانو کېشته چې ته په خپل کلی کې کوم خلک قران له ناراضي موږ نه کوي غته وای نور دانی چې کله په کلو ګرځا او نور ملکون ته دا هندوان ملکو انګريزان ته دغه تبلیغ ته نشته دغه تبلیغ اوس د هجرت نه مخکې چې کوم بیان کار هغه اوس پر خپل مسلمانانو کول شي کله چې jihad شروع شو د غزوه بدر
هغې نه بعد بیا دغه تبلیغ ختم شو بیا بس جهاد دی پوه شم وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا او ابراهیم السلام بېشکه تاسو نیولي بې د الله نه درګاهونه مودته بینکم فی الحیات الدنیا سبب دوستای په منځ تاسو کې په ژوند د دنیا کې صرف د دنیا پورې ته دا ستا پیر دی او ته مرید دی ادا پیر بای دی صرف دا کرا ثم یوم القیامت یا پر د قیامت یکفر بعضکم ببعض انکار وکړي بعض تاسو د بعض دوستانه لعنت وای بعض تاسو په بعض باندې په یو بل لعنت پیر مرید په یو بل لعنت وای ادا تاسو اور نه انشته تعالی من ناصرین سوق د امدادیان فآمن له لوط نو تصدیق کو د موسی د ابراهیم السلام د خبر لوط علیہ السلام روار دی د حاران زیه دی د درې کسانو هجرت کړ دی د عراق نه لاړل شام ته نو ابراهیم السلام ته شام ته وړل د پسینه لوط السلام ته ورشه د صدور ته سعودیا غاړه ته نو تدانه چې ایمان راړ په دوانو ته دا مانو ګر غلطه ده که چا دا مانو کړه بیا دا معنا ثابتي جلوس اسلام کې ایمان نو نه امن د ایمان سره چې لام راشي نو بیا معنا تصدیق د نوح د ابراهیم اسلام خبره لوط اسلام تصدیق کو چې او د ما دا تر ټیک وي ټول خلکو نه پلارو منل نه ترو منل نه رورو منل نه بلچا نه خور بس لوط علیہ السلام منل او خپل خدای منل دا څه حالو مونږ وایو مونږ لوري یاره وای مدي څوک نه مونږ ځکه مثال نه کوو د ابراهیم اسلام څور تکلیفونه دي صرف یو واره منل دا فآمن مونږ سره شکر زما نصیب خو ما سره زما رونو زما خويندو ټول منل دي او زما د ماما زامنو ماسی زامنو د ماما زامنو او د ماما ټول مسلمانانو ډیر شي دی د پلار د غاړې خلکو ما سره نو منل تکلیف را د ډیر جوړ شو دا غینه د پلار خويند مې د پلار خمرور نو خو خويند دی دا غي بچو اذن خلاف او ټول خشي شکر ده نو ما تر الحمدلله ما تر رونو دواړو منل خويند دوه خويند ورونه ټول دای بچو ټول منل مثلا بلکې ټول تقریبا اکثر درسونه هم کوي فآمن له لوط تصدیق کو د ابراهیم السلام د خبر لوط علیہ السلام یو دما دا ترچه د ټیک وای نور ټول دروغ وای وقال او ابراهیم السلام انی مهاجر الی ربی یقینا ذ هجرت کوونکې ما خپل رب ته بس زمانو ځکه نمرود اعلان کړو چې ته بودری غینا تختیته نو وکال د بیام کار کړو خو بیا پوه شو او الله ته بس دل دینه ټیکي بدل تن بیا تله عراق نه تله بیا مونږه کله کتله ها کوم کې چې ابراهیم ورته ورته اور وای اور د بغداد نه تقریبا 80-90 کیلومتر دی غاړه ته بس ری غاړه ته اور د قضا د ابراهیم اسلام کلو وقال ابراهیم السلام انی مهاجر الی ربی یقینا هجرت کوم کما رضا رب زما تا زما رب رضا دا چې د ملک ته بس انه هو العزیز الحکیم یقینا د الله د غالب خواند حکمت وهبنا له اسحاق هجرت کو ورونه پات شو ترونه پات شو پلار پات شو ماماګان پات شو تروران پات شو کله پات شو نو الله ولا څنګه بچی ور کړی هجرت کو الله بل نران بچی درکې نران ملګری ورکې وهبنا له اسحاق و یعقوب او بخمنګ ته اسحاق السلام نو زیه یعقوب السلام نو سه دا زمونږ نکان دي خان د پښتنو ا د اسماعیل السلام بیان دي دا نشه نور دان کې ابراهیم السلام بیا د بلی بیبی نه ده وجعلنا فی ذریته النبوه او موږ ټول په اولاد دو کې پیغمبري سوال در پیغمبران د ابراهیم السلام بچو کې پیدا شوي دا ابتلا ته رکړو ابتلا تیرا کنه بچو کې به الله د پیغمبر وارثان پیدا کړي چا چې ابتلا تیرا کړی دا دغه تکلیف په ډیر وي خو بچو کې بل الله پاک لوی علماء پیدا کړي د پیغمبر وارث تاسو وایي چې ډاکټران کړی مړه ډاکټران خوشته کنه ډاکټران انګریزانو کومشته او
هندوانو کوم شته او کته ډاکټر شي انجینر څه بدی نشته خیر ده خدا ورسلوی نه ده دا تو چتواله نه او چتواله د الله دربار کې چې صاحب کور کې د پیغمبر وارث پیدا شي دا غزر مولا نه یادوم چې جمعات کې نه امامتي کې پیسې په دغه نه یادوم علما د پیغمبر ورثان چې قران به بیانې مقتدا به خلق داغي اقتداء کوي خلق به پس روان اب استا کور کې الله پیدا کی تکلیف تیر کا کله سوکو شړی پروا مو کو الله بل ملګری در کی بچی به در کی نور ملګری به در کی الله ستانه بنی پیدا او ستا میشن بچلې شیخ قرآن ته ودل چاويستا سوره بچی دي وی ډیر دي یو لاس به نه ډیر دي یو پینځه لاس به نه ډیر دي وی خدای سو کړی یو خدای سوره بچی راوړي وی اصل خبردار راوړي بل چا دي او الله مال بچی کړی زما میشن وی چلے تو تعالی با الله پردی بچی با الله بچی کی پتا ودوره مې دی په خپل پلار ودوره نه وینا ته د الله په دین تلک شباس تکلیف تیر کا پردی بچی وستا بچی شیطان مکشرانی سامدودی بستار بچو په ځان بربان قربانی مال برانه قربانی بچی باندې قربانی نبی اسلام حالات ورکنه خپل ځان خلق قربانو مال حال کته مولانا مولا خو کړي دغه بس ځان چا کار دی هغه له 10 روپیا سي ورکه بس دا هغه ډیر 10 روپیا او نه قرباني هغه په خپل ورکړي نه تا او نه ته چل خیر دی پوه د پیغمبر وارث پیغمبر عالم چی پاغت سره ځان قرباني پاغت سره ارث قرباني وهبنا له اسحاق ويعقوب دغه مدرسې جوړ چاندي راوندای په خپل دنیا زیاتې دنیا بل الله هم زیاته کې ارث بل زیات او د قران خدمتو کې صحیح طریقې سره وهبنا له اسحاق ويعقوب او بخمن ته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او ګردون په اولاد کې پیغمبري نو څه پیغمبري نشته او د پیغمبر وارثان به الله په اولاد کې پیدا کی ول کتاب ورکول کتاب اولاد کې به الله د قران طالبان عالمان پیدا کی واته نو اجر فی دنیا اور کومنګتا اجر دغه په دنیا کې دغه دنیا کې اجر چې اولاد کو الله پیغمبران پیدا کړل یقین دی په آخرت کې خامخا نه کام او د بل پیغمبر بیان کوي چې هغه ابتلا کې کامیاب شه د قوم نه کامیاب شه انا هغه کو تباشو ولوتن آیات کلو تسلم کله چې قوم خپلتا یقین تاسو خامخرات له کوئی به حیات ندی مخکشستانه په دې به حیا باندې ایستوک د مخلوقاتو نه آی کې لیواتا تو دا خو سپوم نه کړي دا خو خرم نه کوي دا پیشوګانو کې کم بختان تاسو اشرف المخلوقات او نر په نر باندې سورېږي کم بختانو بدبختانو یو تند خطور نر دی ترې نرو د نر تر وارو بهادر انسانو انکم لتاتون رجالا اوس وذات ته کوي یقینا تاسو راتله کوئی الکانو ته پشاوت باندې الکا تر بد پیلی کوي بدبختو وتقطعون سبیل اپری کوي تاسو لارې اراتله کوي تاسو په خپل مجالسو کې ناروا وتا تقطعون سبیل کم ځای کې دوه معنی کوم کم ځای کې چې لواتت وی الته بڑا کیومي د کال کارو پیسې غواړي کنه پیسې ورکم نه پوره کوي نو بیا دا ته ما چراو لار کې ولر خلک روټي یو معنا دا شو یو دویمه تقطعون طریقه سبیلا معنا دا چې کوم خلک د لواتت کار شروع کړي خود لندي نو بچي بیان کوي نه پیدا کیږي یعنی نسل کوشي کوي تاسو ادا دور بد عادت دا خدای دین ور مسلمان بل مسلمانانو کې داونه د انګريزان د پښتانه په بدنام په پښتنو کې دا نو پښتانه ډیر پاک خلک وو د انګريزان د ګندل تراوړل انګريزان راوړل په پنجاب د خلکو کې پښتنو کې دا ګنو د لیواته دال الکان دا د انګريزان دلته کې او انګريزان خیل خلکو دا نو کوم دا کې چې لیواتت وی هغه دا کې و ډاکی وی یو ماندا دویم دا چې لیواتت شروع شي بیا نسل کوشي بیا لکان بیا بچی نه پیدا کی سړی کور ته ونه دي الکان ځان سره ګرځي لاس ته ولا ارونه اچولي بعد علاقو کې اذان سره ګرځي او دا ما الک دا ما پټ دی وتاتون فی نادیکم المنکر ارات کوئی تاسو خپل مجالس ناروا تا په دې علما خبرې کوي
یو وای دا چې ټول به ته یو لږ به راوتم په لیڼه به ته ناست په نمبر به ورته د یو بل نه پرده هم نه کوله یو بل ته به یې کتل یو دا کوي دویمه معنا کوي وای لاسونه خپې به یې تره کوله ګډېدل کم دا چې هلکانو کار زیات یې هلته ګډا هم زیاتوي د سړو اصل ګډا خو اصل نه بیا چې سړی ګډي سوره بد لګي چې بیا ګیرې وي بیا ګډي مولان چې ګډي تاسو لیدلي مولانا چې په جومات کې ګډېږي دې ته اتڼ وایي نو ګډېدل به څوک وایي څوک وایي یو بل شی به کو مجلس کې به ناست په سیډ به یو ټر تیز به واچو او وایي دشمن نکل گیا لکه پنجابی وایي دشمن نکل گیا پوه شئ نو دا ټول ناروا یې کولی کې دا ګندو فما کان جواب قومي نو جواب د قوم دا غیه داغه مگر دا چې وی ایتنا بعذاب الله راړم تا عذاب د الله موږ خبر نه مونږ چې ریته رښتینه موږ دا عذاب راولا قال وی لوط علیه السلام وربما امداد کزما په مقابله د قوم مفسدانو کې ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ارکل چرال استاد زمونږ ابراهيم السلام ته بذيري باندې سورۃ هود کې دا واقعه بیان شوی تفصیلی اب سورۃ هجر کې بیان شوی دا د بچی زیر راوړو نو چې کله زیر ورکنو ابراهيم السلام ته وي فما حدبكم ايها المرسلون اے پرختو نورم سکارشته نو یو ته چې آو منګه د لوط السلام د قوم تبعید پر راغلیو ناغه ته چې لوط نو لوط به بچ کو ان شاء الله نو قالوا وی فرختو انا مهلكو اهل هذه القريه منګلا کون کیو اوتیدون کی دې کلوالا ل لوط السلام د کلو ان اهل كانوا ظالمين یقینا دی اوتیدون کی دا غی ظالمان مشرکان هم دي الوتیان هم دي قال ان فيها لوطا و ابراهيم السلام یقین په دې کې خلوتم دې لوط دې ګورل کاغه نه خراب نشي نو قالوا اذا نحن علم بمن فيها من خپوي پاغه چاچ پدې کې دي خامخا بچ کو بد الله په حکم باندې دې عدد ال مگر خد داغه د پاتې کې دون کوم په عذاب خد به ګيريږي پکې دغه خد چې وا اناغه دغه په عمل باندې خپکیدا نه آیات دې یو ځای کې ناروا کیږي او ته پاغي باندې خپه نشي تو تر په شامل خدي خو لیواتات نشي کوله خدا وا خوغه پکې ګیره کړ فاده کې ولی اغه دغه کار بد نه لګیدا یو ځای کې بدعت کیږي نو نور دې بد خوا کنه بدعتي سپېده وای واسپېده دوره خو ویل شي کنه یوه نه دا خسړې ده نو غرق شوه ولما جاءت رسولنا ارګ چرال زنګا استا د لوط علی السلام ته سی ابهم خپش پراتو دی باندې ولی خپش پیغمبر په ملمانو خو موږ معمولی خلکو چې څور ملمان زیاتی خوشحالي کو دا کوم ته پته را د ملمن وړای مخکې موږ سره غلي کم کور ته چې ملمان ډیر راځي اگر کور کې ورته ډیری آی کې به وړایم ډیری پای کې به خوراکونه هم ډیری پای کې ارث ډیری اکم کور ته چې ملمن راځي غ سپیره کوری نو پیغمبر ولی خپه کېده پیغمبر خو په دنیا کې د ټول نه زیات سخی انساني هر کته دا پیدا مولیان ول سخیان دا خو پیغمبر ورسان دي دا د يهودو اجنټان دي يهودم دغه بخیلانو ادم بخیلان دي عالم به بخیلی کله چې عالم بخیل شنه په دغه دا عالم نه دی پوه نو پیغمبر څنګه په ملبنو باندې خپه ځکه شو چې خولې لکانو او دغه ملک یې هغه بس ملبنه پرې خود نو خپه شه دی پرادو چې هاي دا خو وای راشي ابي عزتي براله کوي د ملبنو زب بیا څه کوم یوازې ما وذاق بالذرع او تنگ شه پرادو دی باندې پختو ناړې تنگ شه تبا دی پختو ول داړه داسان راټینګ وقالو فرښتې چې پوښتنه وې فرښتو لا تخف مېریګا ولا تحزن امغه من فرښتي او من انسانان نیو ولې خفه کیږي ان منجوکا بشک موږ بچو تعالی د عذاب نه د الله او ستا اهل مگر خذستا د پاتې کیدونکو نه ان منزلون علی اهل هذه القريه رجزا من السماء یغه موږ را لګون را نازل کیو پکلی پدې کلی والو باندې عذاب د برنا پتاب دا چې د حکومتوم کې د الله عذاب پراغه ولقد ترکنا منها آیه
په دکتر پرېښوده موږ د کلي نه نه ښکاره اوس هغه ځای کې ډنډ دی او داسې ډنډ دی تورې اوبې دي چې مرغۍ پې جوخته تېر شي پکې راغورځي داسې بړاڅون ته اوچتېږي ګیسونه داسې څښام اوبې دي خرابې یو ساس کې یو جاندار له پې مرۍ کې واچو اساس مړ شوي دا نخل اوس هم پای عذاب چارو دی په هغه ځای باندې کم ځای چې الله روان کړي تباه کړي هغه ځای مه ودرېږي هغه ځای ته مه ځئ خلک سیل له دي سیل له مه ځئ هغه ځای ته یو ځای کې زلزله راغلي منجوداړو هغه ځای ته مه ځئ په هغه ځای باندې اوس هم عذاب شروع نبي اسلام ته تبوک ته چې په دې کل ورغې نو صحابو ته وی چې په تیز تیرې جاړې الله ته یا الله مونږه معاف کړه الله ما ځکه د الله عذاب چالو دی ګور باندې سیل له مده دغه ځای ته کم کلی تباه شوي دي نو غرق شوي دي عادت هم دی سیل له وترکنا من آیه پرېښوده موږ د کلي نه نښه د خپل قدرت ښکاره هغه قوم له چې عقل پکې وي اوس بله واقع د جهاد مع نفس کې چې کمزوري شو د شیب اسلام قوم نه انجام یې څه شو علیګله امت ینولاتو یو دی نه شعیب علیه السلام نه او قوم زما عبد الله دا الله بندگی کوي مینه د خدای توب یاره تمه د خدای توب الله نو کوي ورجو اليوم الاخر عقیده او ساتي درست عمل اخرت لو کوي دنیا لمه کوي دنیا مګړې پدی ولا تاسو پر ارم مفسدين امګر دې پزماکا کې فساد کوم کی فقط ذبوه نو دې درو جون کو شی ورسام ته ځان نه وای فغلط مرجفه نون الاغیل زلزله نو ګرځه په خپل کورونو کې پړمخ افراط اوس بل واقعیا د عادیانو سمودیانو چې هغه په ابتلا د نفس کې کمزوري شي دي شیطان کې کمزوري شي دي او عادیان او سمودیان یاد کا عادیان او سمودیان وقت تبین لكم من مساکنهم پتہ اکثر ښکار دي تاسو کندرات دا غي اوسما کندرات شته ودین لهم الشیطان اعمالهم خستکړو دي پر شیطان هغه شرکیه اعمال دی بوتان موتان عمل فساد باندې سبیل نو بند کړی ول دای د الله د کتاب نه او دای خپویا صد لیونینو مستبصر چې خو خيار دنیا په کارو کې انجینرانو ډاکټرانو افسرانو خدای په کتاب نه پوهیدل جاهلانو وکانو مستبصرین او دای خپویا او خيارو او چې خدای کتاب ته نو ناز بیا انجینرای او ډاکټرای او افسرای بچ نه کړو او هلاک کړي مو قارون فرعون او حامان ولقد جاء موسى بالبينات فذكر اغلو دیتا موسی علیہ السلام په واده دلالو نو ځان غټو غن په دنیا کې موږ زمانو یو سرمایدارو بل بادشاہ او بل وزیرو موږ زمون د خواجز ده وما كانوا سابقين انو دای موږ نه بچ کیدونکي چې مان به تختی بچ بشي فکلن اخذنا بذنبه نو هر یو اومینو په سبب د ګناه داغه پس بعدنا تو ارسلنا له حاسبا چراغ اور پیبان کہانی لک لوط السلام کو ابادنا تو اخذت الصيحه چونو اغلا چغی لک سمودیان مدین والا ابراهيم السلام په چغه ول تباشو ابادنا تو خسفنا بالارض چوم منډل پدمکه لک قارون ابادنا تو اغرقنا چې غرق مګر لک لوط د نوح علیہ السلام قوم او فرعونیان وما كنا الله ظلم کړو په دې نه الله برحم کړو پیغمبر ته لګلو کتاب ته خپل بیان کړو لکه څنګه چې پتا سره رحم کړو ته قران له راوستي قران د بیانېږي مفته کې او ظلم وتزان تر خپل کې چې قران ته نه کېني په قران عمل نه کوي الله ظلم نه کوي الله رحم کړو پایبان وما كان الله ليظلمهم او چرنه الله چې زیاته کړو په دې باندې لیکن دوی په خپل ځانو زیاته کوم ځان سره زیات د خدای کتاب ته نه کیناسته ځان سره زیاته کول اوس مثال پیش کړي د مشرک او د شرک د مخه قوم څور تباشی بیان شو دې ټول سبب سو او کلن اخذنا بذنبی او ګناه شرک نو دې دا مثال پیش کړي د غیر الله د اولوہیت چې غیر الله د اولوہیت صفات وي داتا غوث اساس وي نو انجام به څه شي انجام به دغه څه څنګه چې ته باجای خوم نه ولو کنه مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء
مثال دا کسان چې نیولي دي بې د الله نه مددګاران اولیاء لفظ راوړي ای هو بوتان نیولي داسې نه وایي چې مثل الذین اتخذوا من دون الله اصناما بوتان نه دی اولیاء اصل کې اشاره کوي حقیقت ته دا بوت چې داسې یو فرضي شی نه چې د ګټې شی جوړ کړي شي سجده وته کوي دا یو نیک سړي شکل جوړ کړي او وايي دی کې داغه روح راځي لکه د مکې د مشرکانو عقیده سوا وی هؤلاء شفاعون عند الله سورۃ یونس آیت نمبر 33 کې تاسو لوستو وی موږ د لات بابا ته خدای نه وایو نه مناته ته خدای وایو نه غزا ته نه هبل بابا ته خدای وایو خدای خو یو دی د مکې ابو جهل وی خدای خو یو دی خدا زم شفارسیان دي لیکن دا روح راغله ده چې موږ دې ته دې زم شفارت الله کوي وی هؤلاء شفاعون عند الله یو لسمه سفاره سورۃ یونس آیت نمبر 18 ادا رست راځي سورۃ زمر آیت نمبر 3 کې چې الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء نوای ما نعبدهم من عبادت نہ کو دی اولیاء التم لفظ اولیاء دے ما نعبدهم من عبادت نہ کو دی اولیاء الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې فرض الله ته نزدیک په درجه ہمیشہ مشرک شرک کړي دے بوت چې دګړي دین نه کړي دا اته فرض شي بلکې دا دی نیک سړي په شکل جوړ مخکې به بوت جوړو اوس قبر جوړي دغه د بوس پرسته په میدان کې شیطان شکست خوړل د نبی اسلام صحابهونه شیطان چې په کوم محاذ شکست وکړي اکه محاذ نه بیا نه جنگيږي اوس هغه محاذ بدل کړی هغه محاذ بدل کړی د اولیاء قبرونو ته خلک په سجده وغورځول وای موږ شرک خو دې ته څو بوت ته سجده وکړي ا قبر ته سجده خو خیر ګناه نه قبر ته بوت ته سجده یو شی دی ژوند ته سجده هم یو شی دا شرک دی کفر دی وښه نو دلته لفظ د اولیاء راوړي مثل الذین مثال دا کتانو چې وینول بيد الله نه اولیاء مددګاران مثال کما مثل شیطان پشان د کما مثل العنکبوت پشان د جولاګي دي عنکبوت دا بر جاله نه جوړي کار دغه تک بسې شته بګه الولې پنځي شي اتخذت بیتن چې جوړه کور د بچاو پدې کې وبچي د باران پدې کې نور نه بچ کیږي پدې کې د دشمن نه بچ کیږي پدې کې د آرام سشته آرام وې یو تاری بل تاری ان د آرام ده نه د بچاو ده نه د ګرمۍ نه بچ کی سړې او نه سړدای نه د هوا نه ان دشمن نه بلکې دا سبب د هلاکت وګرځي چې شتر مخوا کار ورزین د رامنډ پدې کې پټ شي را چرما ټک چوي خوري کدی کې نه راغلی ته خلاص شو بوته هغه ډیر تیزی بلولې خپي نو مطلب دا دی چې مشرک دا نیولي وي دا اولیاء دي دا مددګاران دي دا ځان له کثر کې جوړاګي دا شی جوړ ځان له جوړاګي جاله جوړ کړ دې پکې خلی ختم بشي دا مثال دی پوه شئ د قران په مثال باندې ځان په کول ګران دي ښا مثال دا کتان چې وینول بيد الله اولیاء وای دا داتا د غوث د پلان کې ده کما مثل عنکبوت د پشان د جولاګي دا مشرک پشان د جولاګي دي اتخذ بیتان چې جوړې ک ځان لکور لک جولاګي کور جوړ کړي و ان وهن البيوت ويقن کمزور د کورونه لبیت العنکبوت خامها کور د جولاګي دي اس د خیر نه ده لو کان یعلمون کاش کدی پويږي اوس تخویف چې مشرکان دا نن چې تاسو کوم قبر پرستی کوي شرک کوي اړې دا شرک نه وای نو الله ته پته دا شرک دی ان الله بشک الله په له پیغام چې رحمت کوي دا مشرکان بيد الله نه سشي ګټه بوت قبر ژوندې مړو د دې عدالان دی شاه عبد القادر دهلوی المتوفى 1238 هجری د نن 202 کال مخکې مړ نه دیو بندو کنه پنځپیرو نه او نو وهابیانو د هندستان لوی عالم د شاه الولازی دریم نمبر شاه عبد القادر د موضوع قرآن سے داغه کوم تفسیر ہے کہ لکھی پدی رہبانی سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا بعض بت کو پوجتے ہیں بعض
आग को, बाद पानी को, बाद औलिया को, बाद अंबिया को, बाद फरिश्तों को। सो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को सब मालूम है। शाह से वो इन अल्लाह माए आम वागस का पैगंबर तसीदी के पैगंबर खबर था कि वली खबर कई के बुद्ध कई के उन्हें तकई न अल्लाह माता पता माता मालूम है कि बेईमान है कतो ते शिरक वाया के न वाया अल्लाह माता पता पोश है वो हुवल अज़ीज़ुल हकीम और अल्लाह गालिब दे खवांद हिकमत है तिल कलाम साल हिकमत बयान ही दे मिसाल द बयान मिसाल ला से द बयान अदा मिसाल दी बयान मंग दिला लिन्ना से द फारद पोयोलो द खालको अन पुई ब मिसालों बाने मगर आलिमून मगर पुआ प कुरान बाने चप मिसाल पुई की दी त आलिम होई खा द कुरान पे मिसाल से न भी आलिम नहीं रुम्बई सिपारा के आयत नंबर 17, 18, 19, 20 की मिसाल में मसलुल्लज़ीना मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारन मुला तो अदा लगा तो आजाद कदा दते दी हुई वमा यक़ुलुहा अनपुई बदी मिसाल न बांधे इलल आलिमून मगर आलिमान आलिम क्या तो हुई जब कुरान पुई उस दलील अखिबिया खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ पैदा करी अल्लाह आसमान का बिल हक़ लिज़हार हक़ कि हक़ कारशी यकीनन पदे बयान के खामखा दलील दे अल्लाह दे वाली लिल मुमिनीन द फारदमान को उस तरगीब कुरान तरह शकीना कि हक़ बातिल फी जाने उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब उल वाला आगा कि वही कोले शिता था द कुरान बयाने वन अतलुल कुरान सूरते नमल बहान में बयान छो वन अतलुल कुरान मा तो हुक्म छे चलो लंबा कुरान तो उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब उल वाला आगा कि वही कोले शिता था कुरान ना वह कुरान बल वाले फजल अमाल बनो नल वाली बोले इसे फजल अमाल कोर के गोरा द शेख द पजपीर किताब कोर के गोरा द लाहौर द मौलवी साहब किताब कोर के गोरा द पेखौर द मौलाना साहब किताब कोर के गोरा अवाम से बयाने द खुदा किताब बयान है मौलवी साहब तो पैगंबर वारस है पैगंबर द खुदा किताब बयान हो उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब उलाला आगा चिलुस्तेशितात वही कोलिस्तात कुरान ना वाक़ में सलात जारी का अम्र मुस्लिह राड़ा मुझ बडेर देर के कम खाले च कुरान बयाने मुझ बडेर कई नफलू नगवर पिंदो खुबाद इनके सहारा मास बगीना मादिगर माकाम मास खुद शपे बम पासे दे तरह दो का रखीगी यो द अल्लाह इमदाद रहे सुख मुस कई सही द अल्लाह इमदाद रहे बड़ा का मजबूती की सड़ी बतौर अम्र मुस्लिह रहा वाक़ में सलात और जारी का पलम को बचोता हुआ इन सलात तना यकीनन मुझ मना कई सड़े द बेहाय नारवाना कब सड़े ची सही मुस कई अन बेहाई बागन खत्मी की वो तो जो मुजुम को बेहाई में खत्मी की वजह सरा तो पर खपल मुझ नहीं पाया मख कुरान वेले च कुरान दी ने उस्ता बस मुझी जो थोड़ी कुरान निवल दाग बस मुझी आप पुईग ना सुब्हानक अल्लाह माना नफीगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माना नफीगी अतहियात माना नफीगी दा खो अल्लाह तर टोली खबरी दी तो जिकल ता अल्लाह तर खबरी केन स्ता पेड़ के बाद अल्लाह दूर ताकत पैदा की तो गुनाह न बदे अल्लाह बल बच गई न बश कोले तो जब खबर खबरों न पेगी प मुस्की चसवाए न दा बस मुजी दा फौल लिल मुसल्लीन अलذين عن صلاه مساو علاقه د مزدور اغه مزدور چې خپل مز نه به خبر دي وای دې به وای یو څه په وپی دي ان صلاه یقینا مز من کوي بندا د بهایاون او د ناروا کارونه خو چې قران سره موزیک نه قران پسې رس مزرا اول وای اتلو ما هو لك من الكتاب الله د الله کتاب ول بیا موز جاری کا نو د قران نه رس ته موز نه نه چې په قران پوه موز کې نو دک قبر بیا من کوي ناروا نه پوه تشموزنا ولا ذکر الله اکبر او خامخا بیان د الله کتاب ډیر لوی کار دی دا نه وی چې چیلا است لوی کار دی او شپې کول بل لوی کار دی
نه د خدای کتاب بیانول دا لوی کار دی سورۃ فرقان کې ویلو جاهدوا به جهادا کبیرا جهاد کول مشرکان سره په دې قران باندې لوی جهاد دا لوی جهاد دی دا ډیر لوی کار د خدای کتاب بیانول لوی کار وته وي دغه د پیغمبرانو کار دی دا صحابه کرامو کار دی دا لوی کار دی اصل کې والله يعلم ما تصنعون الله پوره پاغه مان چې تاسو کوي او طریقه تبلیغ بیان چې قران خو بیانې خوستا مقابل به دوه قسم خلقي یو به مولیانو کې یو به زديان نادیانی ایو به خلقي نو چې کوم خلقي ایثر لهجه نرمه ساتي او کوم چې زديان ایثر لګه سختي وکا ولا تجادلوا اهل الكتاب او جګړه مکو کتاب والا تر مولیان سره مگر په طریقه چې خطر کې د قران په طریقه الا الذين ظلموا منهم لیکن آ کسان چې ظالمان دي دینه نه سره خطر طریقه مکا هغه تر بیا سختی کې دا غي غندونه مخکاره کې دا غي ایبه ملزم کې دای غندونه بخل کو تخکاره کې بدعتيان دي دا دي وقولوا وآمنا بالذي من ایمان راړ په کتابان چې را لګل شي مونږ امون ایمان راړ په کتابونو باندې چې را لګل شي تاسو ته او چې تروازه مونږ چې ترواستا یو ده امونږ خاص دی الله تعالی کې دون کې بیا ترغیب بیا قران ته او دا کرنګ راولې مونږ ته قران نا کتان چور کړم غي ته په هم د خپل کتاب نه حق پرس علما دي یؤمنون بی ایمان راړي په قران باندې چې قران بیان شي وایو دا ټیک وایي امن هؤلاء او بعد دې خلقنا اځو چې ایمان راړي په قران باندې انکار باندې کوي پاتوندن باندې مگر منکر د قران او صداقت د پیغمبر اسلام وما كنت تتلو من قبل من كتاب ان ته چې تاسو ته مکه د قران نه او کتاب ان دې خط کړو په خلاص باندې خط خاصم په خلاص کیږي دې ته تمکین وایي ولا تحطوا بيمينك او نه دې خط کړو په خلاص نبی اسلام خط نو کړي امی و اذن کچرتا خط کړو تا چا تر سبق ور مدرسه کې اذن په دا کې لار تابل مبتلون نو خامخا شک بکړو باطل پر تو ځن ملګرو شکر دې او مدرسو کې سبق نه تش قران ویلې پوښه من بیا به خلکو دا پلان کې نه زګ ډیلې اچا نه زګ بس قران ویلې بل کتاب ویلې نه ځن ملګرو کمال دې بل هو آیاتون بلکہ دا قرآن کریم آیاتون دی بیناتون واضح فی صدور الذین اوتوا العلم پسینو دا کسان کې جوړ کړی شوی دا علم صحابه ته اوتل علم وی او قرآن وی د پسینو کې پروت دی قرآن د سینې نه سینې ته ځخه د کتاب نه قرآن نشي ځکه دی تفسیر نه کم خلک چې تفسیر نه کوشش کوي د قرآن د کول نه دا به سینې نه سینې ته استاد سبق نه او سورہ چې استاد ته نږدې نه سي دوره تخصص کیږي چې سورہ نږدې ناسي اندورو ته خزده کیږي د سینې نه سینې ته روان دی چې کومه سیده کې قرآن ني او تفسیر ته ګوره غینه وای ناغه نه څوک ځکه دی په تفسیر نه ډیره لګول دی پر کله به تفسیر او کله بل تفسیر به ګوره د سوی دغه تفسیر نه دی دا خدای خلکو ځان خي چې زه دا دور تفسیر ما څخه دي وګوره تفسیر من خپل ګورو تفسیر ګوره وای په بیر قرآن نظر تکي د سینې نه سینه کې جمع کایلما کتابونه وګوره تفسیرونه وګوره سینه کې را جمع کا بیا د کشان قرآن مجید نه وای استاد سینې نه بل سینې ته ځي د سینه په سینه روان دی قرآن د نبی اسلام سینې نه د نبی اسلام سینې ته چا راړه جبرئیل السلام وانه لتنزل رب العالمين نزل بروح الامين على قلبك لتكون من المرسلين لتكون من المنذرين سورة شعراء کې د نبی اسلام سینې ته چا راړه جبرئیل السلام د نبی اسلام سینې نه راوته کوم سونو ته لاړ د صحابه سینو نه وته نو کوم سونو ته لاړ د تابعین سینو نه وته کوم ته لاړ راغ شیخ القرآن سینې ته راغی اوس رحمت الله شیخ القرآن سینې نه زما سینې ته راغی زما سینې تاسو ته راغی تاسو سینونه بزي دا په کتابونو کې نه ګوره دا کتابونه ته موږ ځان لیکلي چې ځان له لیکو چې ګورو ته بس کله کله وته تیارې پکې وکړو
نور تب کتاب نه چې وای نو ګرنه زکیږي دا نوٹ کړئ ځان سره بعد خلک معنا کتاب اوسي وو نور کوم چاړوار حاله مخکې به مور کو نو هغه نه ځان لګوم نه دلته په ما ته کېنه مخامخ زما د سینې له پتا ترازی علم دغه د قران مقام دماغ نه لري د ساينس او د نورو کتابونو مقام چې کوم دماغ دی د قران مقام زړه دی د دې زړه نه بتا درې ستا زړه نه بل ته دي بل نه بل ته دي پوه شي په خبره ما او تولل می چاته وي صحابه وتا صحابه کرامو کم کتابونه ویلو صرف قران کنه د قران په اصطلاح کې عالم څوک دی چې په قران پوهیږي چې په قران نه پوهیږي غالب نه دی سورۃ بقره کې تاسو لوستو آیت نمبر 76-77 کې ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی بعد دې کتاب والو نه امیان دي چې نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانی مگر صرف تلاوت خیر ولې خیر منه دې ماشوم د خپل ماشوم د بداو د خالی مخیر شي د ما نږدې نه د وخت تکړه عالم ان شاء الله واړه ما دا کوي دی وړو زموږ ته ما لوی نه زموږ ته مانی شه لوی چې بس صرف عقیده ټیکس دا ټیک شي ډیر دی دای به لویږي دا موږ ته چې کوم وړو لوی شي دا غي کار وکړه لوی خو بس ټیک ته عقیده ټیک شو الله به ان شاء الله جنت ته بوزي نور کار نشي کولای واشه نو د سینې نه سینې ته علم راځي ښا چې کم نږدې ناسي هغه بس د کوي بل هو آیات بلکې دا قرآن کریم آیاتونه دي واضح فی صدور الذین اوتوا العلم پسینو دا کسان کې جوړ کړی شو د علم او انکار باندې پاتون مگر ظالمان او وای ظالمان لولا انزل آیات من ربی ولنازل نشو په دبان یو معجزه درب ددنا معجزه دوخی کنه دا تا ته معجزه کته دور علم معجزه وادا معجزه لګره کم وخت یو امی سره یو ماشوم الک ته قرآن باندې نه غټه معجزه شته جواب هم دکره ښا قل انما الآيات عند الله ويقينا معجزه الله څخه زمال اسکندي وانما انا نذير بين او یقینا زه ما يروركم كخارا علم يكفيهم اکافین منکرین الله ان دا خبر چې منګه را لګره پتا باندې قرآن یو تعلم لسته شي په دې باندې کافی نه چې امی سره ته قرآن بیانې د دې له معجزه شته نبی اسلام امی وو صحابه امیانو نو چې امیان ته د قرآن زما ملګریم ټول امیان دي چې امیان قرآن بیانې دا معجزه نه ده دا کغه معجزه ده کنه نه پلار مولا او نه نکم مولا هغه مولیان له نور دي امیان له ور دي دا معجزه ده کنه ان فی ذلک رحمه یقین په دې قرآن کې خامخا رحمت دې الله او فن له فرض او کوم چې ایمان لري د الله په کتاب باندې بل جواب قل کفا بالله وکافر خاص الله په من زما استاد کې گواه چې زوام قرآن ول عالمان دي زوام الله وتعالى چې عالمان دي کته چې شپاړو ظلم زده غنمان د عالمان نه دي چې قرآن ول نور دي ک 200 علوم کې عالم نه دي واشه عالم هغه چې قرآن ورته ونه او الله وتعالى ویلي دي کفا بالله شهید کفا بالله بین و بینکم شهید دا الله گواہی کافی ده موږ الله هغه چا تعلیم وایي چې توحید بیانوي سورۃ آل عمران کې تعالی کې شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم بیان کوي الله شان دا دې چې نشته بل رب دې الله او ملائکه دا بیان کوي او اولو العلم بیان کوي توحید چې باندې اقته الله عالم ویلي چې قرآن ورته ته الله عالم ویلي خانه چې توحید نه بیانې قرآن نه بیانې عالم نه دي سر په نه هو عالمان نه دي فقه مکه ول نه دي عالمان دک قرآن والی پوښتنه یا ما فی السماوات و د الله پاک باندې اسمانو کې پزما کړي هغه کسان چې ایمان راوړي په باطل باندې نور کتابونو باندې ایمان لري او انکار کوي په کتاب د الله باندې دې کې هدایت نشته نو دا کړن دي تاوانان دي غرق دي و اذا خرج من غرب من دې عذاب راشي کوم جواب ويستعجلونك بالعذاب افضل تلوار تر غواړي تا نه عذاب دې عذاب راشي جواب
ولولا اجل مسمى او که چرنه نیټه مقرره د عذاب چې په خپل وخت برادي نو لجاءهم العذاب خامخ راغله به دوی منکرون ته عذاب اوس او خامخ راوشي ته عذاب ناصاب او دوی بنفيږي په تلوار سره غواړتان عذاب یقینا جهنم خامخ ګرون کړي منکرون لا او په جهنم کو ټیک شي ان شاء الله یوم یخشاهم العذاب یاد کور چې پټ بکی دی لا عذاب د پاسه دی نه لاندې خپو دی نه جهنم کې لاندې باندې عذاب ته ملاوي شي او وای بو الله پرختی بو او ته کوي صدا دا چوي تاسو کوم کی د صورت مضمون خلاص شو دا اوس هغه ابتلاګانې نه دا غي بیان کوي د فرد مبلغ د تسلی قران بیانې نو تکلیفونه برادي وسوسه به شیطان نشي اړه مانتانګي رومبای وسوسه یا عبادی او دما بندگانو او قرآن بیانون کو آکتانو آمنو چو من لمسلا چی ابتلا بتیرم ان ارضی واسعا یقنز مقدمہ فراحا دا چی ندی فری پی خور کے بلدہ تا دا فایا فعبدون خاص زما بندگی کوئی دوی موسو مڑ بدی کسونو کلو دائق نفس دائقت الموت ہر نفس حکم کده مرگ دے ارتاڑے بمری بلا خلق نن بسورو نشي دا په قرآن نشو ته مړیږو نو که په قرآن څوک مړ شو دا خو لا ښه شوه ثم الینا ترجعون بیا موږ ته واپس کړی شئ او هغه کسان چې مله مسله عمل وکړي خامخا ځای ورکړي په جنت کې د جنت نه بالاخانې بیګ بل لاندې اون عین والی همیشه به په دې کې نعم اجر العاملین سخت اجر د عمل کوونکو د قرآن عاملین دغه کې بل عمل نو مکی صورت ته تش قرآن د کور بیانول د عملو لانو بوونو مېری ګمړه کدلته د کور پادشاه الله بللو کور درکې جنت خو به درکې مړه الذين عمل کون کی هغه کسان صبر او چې کلاک شو مشکلاتو کې اپ خپل رب باندې ځان سپاري اسوم رډیر جاندارونه لا تحمل رزقها چې نه بار کوي په خپل شاګانو باندې خپل خوراک تاسو غوې لیدل چې په شای بار راغسته مرغم لیدل چې په پاندې راغسته بچوله ځان لا چې د سبب خرم بچوله غرض لري جمع لنراړي د یو انسان چې جمع کوي د کال د قدمه د دوه کار رزق ایر د وسره چې لوګي مړ شمه د رزق ذمہواری الله غسته دولسمه سپارش شروع کیږي بیا ده وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابه في الارض نشته هیڅ یو جاندار سا ولا شي که انسان ده که حیوان ده الا على الله رزقها کمر غیره مگر په الله باندې رزق دی الله رزق ورکوي ويعلم مستقر اپو دی الله په مستقل ټکانه ستا چې په خور کې اوسه ک کراچۍ کو دی کلاور کې استا مستقل رزق روان استا کور دا و مستودع ارضی ټکانه پدیم پور تنن روان شه کراچۍ ته استا رزق کراچۍ ته لاړ شي تنن ما ته ډوره ته پات شي تاسو تاسو رزق ما څخه راشي ستا کور ته بند راځي نه رزق ما څخه راځي واشه رزق باندې زی ته ولې یریږي مولا ته یریږي یره کدی ما متي باندې پیسې واندن زه بس خورم کم بخت اند مارغان سخري ډوډۍ بالا درکې د ډوډۍ الله ته وسوک مړ نه ویني ښا او چې بدر کې لوندا بدر کې یارنګ چې درکړه د لوګي باندې نه مړ یالله او چې کله رزق خلاصي بس مړ بشي بیا چې ستا یو دانه رزق په دنیا کې رزق شته ته بنمري اگر دانه بخوري یو ساس کې او بس تا په نصیب کې اساس کې او بس کې بیا بمري ستا نصیب کې چې سی به تا ته پوره کې رزق مخکنه لیکل شوی د مور خېټه کې ته سرورو میاشت ویله لو تران جوړ شي واس وګونه خپل لاس جوړ دورونه شوی ستا سلور شي لیکل شي اوبر تاریخ کو ستا نکی او بدی او ستا جنت او دوزخ او جف القلم قلم او شوی ده ای کې تبدیل نه راځي اسی یریږي مولا صاحب اسی یریږي وکای من دابا درزق نه خو بالکل نه یریږي یو عالم نه چاوي غنم ګران شي او قسم په خدای دې کې یو دانه په زر روپۍ په زر نه یریږي ولی وی الله وعده کړ مال برزق راکړي زموږ ملګری دي انواز مولوی صاحب اورور د مشر اشرف باچا
ما سره درس کو 1995 96 کړو به چې ما درس شروع کړو ما ته هغه هم ناسو زیب مراسل ناسو منظور نو یو ځل ما ته وایي چې ابل موږ لاړو دوم یو ملګری مو وي موږ لاړو تیکو دکان ته نو هغه ته موږ چې موږ یو کړی جوړ کړو دوه سیره نو هغه خو یې ګنټه وخی بیا موږ ناسو موږ طرف کې یو بل دغه باندې دوه کسان ناتو کدرې کسانو یو هغه ویلو خو موږ نه مخ کې ویلو یو دوه چرسیان را موږ طرف کې نه ته پزمکا دا یو چرسی دی بل ته وایي چې یار پیسې خو دوره چې یا په ډوډۍ خوري په نشه کو اوس تاسو خیال سوکو نو هغه بل اوس موږ ته وښ شو بیا بل ته چې یار داسې کار دی د ډوډۍ وعده الله کړی چې هر چاله ورکړو چرسی ا د نشي وعده الله نه کړی داس به کو چې په دې پیسو باندې منشه واخلو ا ډوډۍ به الله تنظیم کوي بما د منور چې وګورو ته وې دې لاړه دواړه نشي راړه اوس چر دغه ډکې چیلم یا سیګریټ ډکې ناس دي وې دې کوم تر بغاوان چې کوم غي ته چې کړه سن کې خو یو کتل ټلیفون راغی موبایل نو وې ګوته چاوي چې ستارور کې زوی د اکسیډنټ وکړ ها کوم ځای پلان دی کې ان دې پاتې نو ولکه دغه شان چل چې ا کړه راوغه چرچان ته کې خو او پیسې لړلې ورګه دا پیسې واخلې دې نه ماخلې ادم باندې ساده سره نو دا یو ته وای عمره کان یارا ما نه چې درځک دی ماوري الله غنځ ته دا نو هغه چرچان درندور غم نشته سره مداسه سره عوام تر غم دوی کړي په امامته و نه ګټي دې بس خوري الله سوې یو سره دور زیات باور دی په الله دا په مسکه ا د مسکه قابل ده دا خو عقیده نشته مړه په الله باندې وکای من دابا اتمر ډیر دي د جاندارونه لا تحمل رزقها چې نه بار کوي خپل رزق په شا باندې الله يرزقها وياكم الله خوراک ورکړي دي جاندار ته تاسو لهم رازق الله دې او دا الله اوریدونکو دې په او که تپوت کړي مشرکان چې چا پیدا کړی اسمانونو مکه او چاته به کړي نور اوس بموانو خام خوای الله نو فکم پانه فکم کم طرف دې کا کړي شو الله فراخی مال چاله چخوا رزق مال د خپل بندګانو تنګي چاله چخوا خشي څوک مالدار څوک کړي د خپل قدرت مطابق الله ته پته جدل مال ډیر پکار دل کم پکار کله کم ورګي د کافرګي کغه زیات کوي کافرګي نو الله په خپل حساب باندې ذاتي کړی تقسیم کړي وان الله بكل شيء عليم یقینا الله پر شی باندې په ذات او که تاسو کړه مشرکان څوک راوړی د بارنا باران او تازه کوي په باران تر مکه پدو چې دوی نه څوک باران راوړی مشرکان نو خامخ وای الله ارسل لك نو قل الحمد لله وا د خدای ټول صفاتونه خاص الله دامه تلو معنا کړه بلکې اکثر دین الله عقل نفیږي ان د ژوند د دنیا مگر لوبي دي مگر تماشې د وابستی دا لږ ژوند د داسې د حقیقت خو نشته منګه ماشومان او دوسو زم پرون ماشومان دا دور واړه او دا بوډاګانو زمو مور والا دی وبخي نو دا تیاو کارو تقریبا تیا نه زیاته شروع بشه ماشومان کسی بشه ما پیدا ته ما داس ماشوم خپل هغه خپل وخت د مور ماشوم د دوره تو کارم چې پلار مړ شو د لاسو کارم او د ټول مشرم یو راته وړه خور پر شو موږ له چلن راته کسی میسی راته کول بیا موږ به د خپل اتیا کاله مخکې ته داسې کار لکه پرون موږ دوم دا ویا کال داسې ښکاري لکه پرون تاسو دا ماشومان یو څو کال بعد دا شان سپینګری بیا دا ډډې چې و د خمس ځوانان د چا په ډډې وادي او د خودګون کاغو ګرځي دغه شربت ټول ستاسو په دغه شان شي د دنیا خو دغه لګ ژوند دی مړه په دې دوکه شوي تاسو چې څه بېماني کوي د دنیا د فار کوي نو انجام به شي الله تعالی مخامخ کیږي وان الدار الاخره یقینا کور د اخرت خامخ غیر اصل ژوند هغه کې بیا ختمېدل نشته دا خو لږ ژوند دی نو په مسرات د دنیا مدرات الاخره د دنیا خوشاله د اخرت تکلیفونه دلته ځان اړه خوشاله ک د الله د خفه ک نو دا ستار پر تکلیفونه د اخرت کې ا مدرات د دنیا مسرات الاخره د دنیا تکلیفونه الله رضا پر تکلیفونه اوچت پر
لوګي تندې تیر کې منډې دی والي وول ټکول دی خوړل نو دا د آخرت خوشحالي دي نو هغه ژوند خو نه ختمېدونکی دی لیونو دې دنیا لپاره ولې کې دا دنیا خو تېرېدونکې ده بادشاه څخه فقیر راغی بادشاه وزیر ته د ډېر ښکلی ځای ورکړه زما هغه خصوصي مېمنخانه کې او ښکلې ډوډۍ والا ورکړه هغوی یې ښه بستره هم ښکلې وه ډوډۍ هم ښکلې وه ویې خوړه سهار چې ته بادشاه راغې زما ویې ځې شپه څنګه تېره شوه ویې ښه تېره شوه لړ بادشاه غوسه شه دنیا پرد خلک ورپدې چې زموږ تعریف وکړي چې ډېره ښکلې ډوډۍ وه او ډېرې ښکلې بسترې وې دی خو چې په چا خورم دې دپاره یې خورئ چې زما تعریف وشي پوه شئ نو باچا خفه شي تاسو خر بچو اړو تعریف یې ونه کړ بیا د خدای کار او هفته بعد ځای چېرته ملنګ راغلی باچا وزیر ته وایي چې د سپو دغه نه د سپو کوټه کې هغه څښا کیند ول ورکړه څښا ځای کې پرې چې ښه برابر شي دا ناشکره دی چې سهار شه ځي بیا راغی بادشاه له وی بادشاه ځمه وی شپه څنګه تېره وی بس تېره شوه نو ښه تېره شوه بیا لږ یو کار و چې در باندې مې ښه درکړم ته تېره شوه او چې بېګا تکلیف و هغه ورته یا بادشاه که هغه ښه هم تېره شوه که دا بل هم تېره بس موږ خو د شپې ورځې تېره وو اخر تلل خو بل ځای ته دي موږ د دې ځای په خوشحالو څه کوو د دې په تکلیفونو څه کوو که خوشحالی وي شکر پرې وباسو که تکلیف وي نو صبر به پرې کوو اصل ژوند خو هغه دی که نه اصل ژوند خو هغه دی څومره کمکل دی یو سړی چې هغه اصل ژوند تباه کړي او دا ژوند ښه کوي وما هذه الحیات الدنیا حیات الدنیا لهو ولعب نه دی دا ژوند دنیا مګر تماشې دي رنګینۍ دي دا نن واده دی دا نن کویده دا دي او تماشې د لوب دي خوشحاله دی وان الدار الاخره یقینا کور د آخرت لهي الحیوان خامخا دکه د اصل ژوند نو هغه اصل ژوند ته باقي او دا لږ ژوند ښه کي کم بختان هغه نه ختمېدونکی ژوند دی لو کانو یعلمون کاش که دی پوهېږي پیدا رکیبو فی الفلک پس کله چې سوار شي په کشته د مکې د مشرکانو عقیده ذکر کوي ابو جهل دی پیدا رکیبو فی الفلک کله چې سوار شي د ابو جهل دی په کشته کې دعو الله نو چغه کی الله ته په داسې حال کې چې خالص کوونکي الله د خپل یا الله یا الله یا الله بیا به بابا نه یادو بلکې د اکرامه رضی الله عنه د ابو جهل د زوی د ایمان سبب دا دریاب جوړ شو چې مکه فتح شو تختیده کشته کې سور شو په کشته باندې چپی راله ډوبېده ملا خوی ایها الناس ادعوا ربکم او خلقو الله ته چې غشي الله اخري الله اخري الله اخري خلقو چې غړي اکرامه دوی رضی الله غلی شي وی لات یا بابا وای لات بابا وی نه ملا خطه سیبا لات بابا موږ تجربه کړ لات بابا په دې ځای کې کار نشي کولای وی په دې ځای کې چې موږ کلو چې یا الله مدد نو الله څنګه مدد کوي کافرانو خدای دا عقیده وا چې په دریاب کې بابا کار نشي کول دریاب کې الله کار کوي لیکن نن سبا وای لوی ځوان را مده شه دولس کا بیړای دی راځي دا په دریاب کې هم بابا ته आवाज کوي سید محمود علوسی رحمت الله علیه د روح المانی والا چې د جلد تفسیر دی آی کې لیکي د سورته یونس د آیت نمبر 22 د لاندې هغه تاسو ته په مکه مشرکانو په دریاب کې یا الله مدد از دې زمانه د 300 کال مخکې تر شوی سید محمود علوسی رحمت الله علیه بغدادي د 300 کال مخکې وایي چې اوسنی مسلمان په دریاب کې پلان کې بابا را مدد شي نو دا مسلمان خلک هغه مشرک خلک عقیدت نه تاسو فبالله علیکم صل په الله باندې قسمی ای فریقینو کم یو د دواړو احد سبیل په صحیح لارې ده وای چې د مکه مشرکو په دریاب کې یا الله مدد ا دې د معنی مسلمانو یې پیر بابا را مدد په دریاب کې کم یو خدای وای هغه ته عقیدت ټیکو کنه مکه مشرکان وای نو فایدارا کې وو پل کې نو کله چې سوار شي مشرکان په کشته کې او کشته په بمور کې ونخلي او ډوبېږي دعو الله چغه کې الله ته په داسې حال کې چې غالس کوم کې الله له خپل چغې یا الله یا الله الله فلما نجاو ور کله چې بچ کو دی لا په طرف دوچې
ناصاب دی وی شرک کوي بیا پوښتنه کې بل رحمت کوي لیک پرو انجام داشي دا لام للعاقبت ته انجام داشي چې کبر کی پاغه نعمت باندې چور کړه موږ دیتا ولیا تمتو خامخه پاده دیواله په دنیا کې فسوف يعلم در چې په وشي اوس نه هم شبهه اگر نه هم وسوسه اولم يروا ان ګور د منکرین ان جعلنا حرما امنا چې موږ ګرځولې حرم شریف امن والا وتخطف الناس من حولهم او خامخه اړول شي خلق د غیر چاپیر سره بدل نه اما که امن دی همیشه نو طالب الله من در کی بیان کوا قرآن بیانو اپا بالباطل یؤمنون اپا باطل باندې یقین کې د شیطان خبرې منی چې سبق خرمه اسوک به مړ کی و بنعمت الله په نعمت د الله چې قرآن دې انکار کوي الله نه کتاب وای ما ډوډای نه فاتح کیږي ومن اظلم بیا زجر منکر د قرآن ته ومن اظلم اسوک د غټ ظالم یا نشته غټ ظالم دا چا چې جوړ کړ په الله باندې او کذب بالحق یا تکذیب وکړ په قرآن باندې درودنه کو قرآن غټ ظالم یو هغه چې ځان نه خبر جوړوي دا الله ویلي او غټ ظالم هغه دی چې قرآن ته وای دا د ځان نه لګیا دی لما جاو کر چراغ تھا الیس فی جہنم انا په جہنم کې زائد منکرین قرآن بالکل دی اوس بیا ترغیب ور کوي دا الله کتاب بیان تھا والذین جاهدوا فینا هغه څنګه چې کوشش وکړو زم په دین کې جهاد وکړو د نفس سره جهاد وکړو د پلار سره جهاد وکړو د مولا سره جهاد وکړو ابتلاګانې تیر کړې نو لنهدینهم سبلنا خامخا مضبوط بګوم دی لا پخپل لار چارو باندې الله به مضبوط کړي او کله دا مانو کې هغه څنګه چې جهاد زم په دین کې نو خامخا د هدایت کو د خپل لارو هدایت خود شو جهاد کړي دی دا که جهاد د مکی صورت جهاد خو نه هغه جهاد د کافر هم دا جهاد ما نفس جهاد ما آبا او جهاد ما معمولا والذین جهادوا هغه څنګه چې جهاد وکړو د نفس سره هغه څنګه چې جهاد وکړو پور فلار سره هغه څنګه چې جهاد وکړو د ناکار مولا سره فی نادن پدید کې لنهدینهم خامخا مضبوط وکړي په خپل لار باندې په قرآن به پوهه کوم وان الله یقینا الله لمع المحسنین خامخا سره نیکو کارو دي محسن چې بل سره احسان کوي چې څوک قرآن بیانوي بل سره احسان دی الله وایي زما خصوصي امداد تاسو سره دی نو مقصد د صورت الابتلاء للمؤمنین الابتلاء منازل بیانو امراتب بیانو مبندو الى قرآن مجید بس ما توقع رہی 2 منټه بس ما ته خیال کوي ښه بیا د یو منټ کې باندې قرآن صدور ګران کار نه بندوي ما مقصد د صورت الابتلاء علی المؤمن په مؤمنان باندې تکلیفونو بیان چې ایمان راړو د الله توحید ومنه تکلیف به راځي دا تکلیفونه به کم دا نه ابتلاء عن النفس ابتلاء عن الآباء ابتلاء عن المولا ابتلاء مراتب بسی سورہ مودا بھئی طول عمر بھئی واقع نوح علیہ السلام د ابتلاء کیفیت بسنگئی نو ورته به غردی ځان تیار کا کیدې شو نه غردیږي خوستا به دا دغه چې ورته به غردی تین به ته ولاړې دا د صورت مقصد دی پوه شئ دواو کې چې الله قرآن باندې پوری کی موږ د عمل توفیق راکړي الله موږ آسان کی الله زموږ مسلمانانو کې د قرآن مینه پیدا کی الله مسلمانانو ټول په قرآن پوه کی الله په دې ملک ښه عالمان پیدا کی چې هر ځای کې د قرآن درسونه شي الله په دې ملک ښه حاکمان